دنیا چې دا هغه پاکستان د غټې تباهۍ نه چې دا بچ کړه د ایران او د امریکې چې کم جنگ روانو نو په هغې کې پاکستان چې دا ډزبندي وکړه د هغه په وینا باندې چې دی هغه جنګ ودرېدو د 2 هفتو لپاره دغه جنګ ودرېدلی دی د امریکې صدر هم ویلي دي چې د هغې کې د شهباز شریف او د عاصم منیر چې دی د هغه شکریه ادا کړې ده او دا یې ویلي دي چې دا ډزبندي چې ده دا د هغو په وینا وشوه دغه شانتې د ایران چې کم وزیر خارجه دی نو هغه هم د خپل طرفه د پاکستان چې دی شکریه ادا کړې ده او د هغه له طرفه هم دغه کړی ده چې عاصم منیر او شهباز شریف چې دی دا جنګ ودرو نو په جنګ کې چې دی مذاکرات هم روان دي او کېدای شي دغه مذاکرات چې دي دا په اسلام آباد کې وشي خو له 2 هفتو لپاره جنگ چې دی هغه ودرېدلی دی چې په دې کې به ایکس حملې چې دي هغه به په ایران باندې چې دی نه به کېږي او ایران چې دی دا به هم په نورو ملکونو باندې حملې نه کوي نه به پې د امریکې نه کېږي او نه به پې د اسرائیل نه چې دی حملې به پې کېږي دغه شانتې ایران چې دی هغه به هم د دې طرفه په عربو ممالکو او بدې باندې چې دی حملې به نه کوي او ابنای هرمز چې دی هغه به هم د 2 هفتو لپاره چې دی هغه به کولاوي چې څنګه دغه هر سره کولاو شو او ډزبندي وشوه نو په ملک کې چې دی کاروبار دنیا کې چې دی کاروبارونه چې دي هغه ښه شو د تیلو په ریټ کې کمی دغه شانتې سټاک ایکسچینجونه چې دي هغه د ډېرو ملکونو چې دی په پورته ور وختل ځکه معیشت چې دی هغه د ټولې دنیا چې دی هغه برابر شو نو د ډزبندۍ سره پوره کار وشو خو په دې کې د ټولو نه غټ کار چې دی هغه پاکستان ادا کو چې دغه ډزبندي چې دی دا د پاکستان په لاس وشوه خو پاکستان کې چې خپل کم حالات خراب دي هم عاصم منیر او وزیر اعظم چې زموږ کم یو دی شهباز شریف هغو له هم پکار دي چې دلته کې کم حالات خراب دي چې په دې کوم خبره وکړي هره خبره چې دا هغه په مذاکراتو باندې کېږي دې ته هم په خپله ښه پته ده چې په مذاکراتو کې که مذاکرات به دې کې نه شي او امریکې په ایران باندې حمله کړې وی نو ټوله دنیا چې دا هغه به د دې په لپیټ کې چې دا هغه به راغلې وه ټوله دنیا چې دا هغه به د دې نه متاثره شوې وه نو دې له پکار دي چې په دې ملک کې کم حالات خراب دي زموږ په خیبر پښتونخوا کې کم حالات خراب دي کم دهشتګرد چې ورته دي وایي نو د دې سره هم دې له مذاکرات چې دي دا پکار دي او په دې خپل ملک چې دی هم حالات چې دي هغه دي برابر چې دي هغه پکار دي تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې دې هم په خیبر پښتونخوا کې دغه مذاکرات پکار دي که دې له دغه شانتې جنګ کول چې دي دا پکار دي ځکه د امریکې او د ایران جنګ خو خلکو ولیدو چې هغه په زور باندې نه کېدلو ځکه ایران کمزور او امریکا چې د هغه زور وله هلته کې اسرائیل چې دی هغه ورسره هم ښه زورور و خو بیا هم هار چې دی هغه ایران ته ومنلو او خبرو ته چې دی هغه جوړ شو نو په خیبر پښتونخوا کې هم مذاکرات پکار دي تاسو را سره خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کړئ